د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړه عمر صاحب ډېر لوی عزت ورک ولې چې بادشاه یې پرېښوده او راغی مسلمان شو عمر صاحب دونه عزت ورکه چې اډر یې وکړه وی د عمرې لذي زه ورسره خپله ځم د خپله ځم د عمرې لذي خپله ځم زما چې عمر ځي وزیران هم ځي عمر ځي مشیران هم ځي عمر فاروق ځي ټول سلطنت روان شو مکې ته یو لوی جشن کې دی بوته ولې د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړه مسلمان شو عزت وله ورکوي طواف کوي لګیا دی د بیت الله طواف کوي عمره کوي عمره کې خلکو لنګونه والي لاندې لنګي بره د کمیس په ځای صادري یو بانډیسي سړي خیال نو د دې جبله لنګ په ځمکه ویزاندو پخپې کېښوده لنګ یې پرېوت لنګ یې پرېوت زر خو چا پټ که خو د روم بادشاه و اوهو زما په لنګ دې خپه ولې کېښود لنګ دې رانه وغورځو بیجا به دې کړم چې سپېړی نیغه کړه چې ټس شو هغه بانډیسي په دا مخ و منې لنګ غورځو په قلار ګرځه که نه هغه وی صاحب به په قصد خو نه دی غورځولی ولې دې ووالم ګڼه ګوڼه د خپه مې پې ولګېده تا به لنګ اوچت کړی و که نه بس جبله خو بادشاه دی بادشاه مسلمان شوی دی هغه خو د روم بادشاهي لیدلې ده د ظلم بادشاهي لیدلې ده بانډیسي وی چې دا چېرته کېږي سپېړه دې وویسته دا د روم بادشاهي خو نه ده دا خو د حضرت عمر فاروق د انصاف بادشاهي ده اوس پرېږدم دی چېرته لاړ عمر فاروق سره استغاثه درج کا التلال او اف آی آر په درج کا صاحب دې بادشاه دی باندې زما پخپا پلنګ را لوځې په سپېړه والے ما دغه انصاف راکوس الکه خیر دی نه خیر نه دی الکه بادشاه دی مسلمان شوی دی او دی لیدل ما ولا سونه پروتوکول ورکه ولیدل ما وسره سونه مکې ته رالم عزت ویب صاحب د خدای پنځ تر ال انصاف غشته شه عمره خو ویلا او کته نشه غشته قیامت پرز به تا غریوان نه نسب خدای ما بنسي وخود نو ولې پس پیړه والم ما پقص خدای لنګ نه دی غرزول بس خدای نوم چې والی خیرت نه داخله کړیدل خا خیرت قیام او بالکل غریوان نه نسب الله دربار ته راکاګم چې عمر بادشاہ د عدل د انصاف د پیغمبر مبارک خلیفه او ما په غیر اختیاري قصدن په لنګ خپه په ګرش کې کېښوده زه یې په سپېړه وویلم زما یې تپوس ونه کړه دې ته اوس انصاف دلته اوس راغی اوس څه کوې هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رکوټې سړی نه دی حضرت حذیفه ابن الیمان دا د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام ډېر پټ رازونه ورسره دي ډېر پټ صاحب السر صاحب الاسرار وی حذیفه له غوندې راشه چې راویې غوښته وی حذیفه یو تپوس ته نه کوم امیر المؤمنین وایه وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه پراته دي که نه وی یو وی منافقین یې درته خولی دي وی یو امیر المؤمنین خولی دي یو یې خولی دي چې فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق په دې سینه کې مې لس پروت دی غونډ خو ګوره امیر المؤمنین که وایه چې راته وښایه نو خولی نشم دا ما سره د خپل ښکلي محبوب پیغمبر راز دی یارېده که نه چې که وښیم دا خو جذباتي سړی درز ورنه کړي شورو پې ونه کړي او سر پکې پټول او ټول بېغمه نه کړي اوس نشه به خولی هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک فرمایي زما دنیا کې وزیر آخر کې وزیر هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک مټونه ما سره به یو ځای قبر نه پاسي هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دی رسول الله مبارک محو خواب دلته وسره دیم دفن دی هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې یو ځل نه څو ځله د جنت زیری ورته شوی دی هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک ورسره مشورې کولې هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې مهاجرین اولین کې نوم داخل دی اجاړي په سترګو په جړا شو وی حذیفه ښایه راته ما خو یو تپوس ته نه کوم ته د منافقینو په دې لیست لږ نظر واچو چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دې ته ایمان وی دې ته یاره وی پړکې دې ته ایمان وی دا الله زیری دی خو چې دی خوا آخرت دی دی خوا د الله غضبونه دی بیا تیر سیر دی
اغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی خواہ اللہ دربار کی گریوانه بنی سی بالکل مانے تپوسو کا وی صبر کا و جبلی را غوختو وی دادی پس پیڑا والی وی وی دما پلنگی خپکی خود بیجاب اکلم وی دخو پقص ندی کردی کنا غیر اختیاری کردی وی خپکی گا ما تا ایمان روڑو تا مسلمان شوی ستا ما سر دیر لوی عزت تی تا سر ما سونا پروٹوکول در کټول فوج د مسلمانانو تا سر مکی تراغی او تا سر عمره لراغی استاد ری خو التا زمونږ د انصاف یو نظام شته که زه د انصاف ونه کم الله به خفه کېږي نو تاسې کار وکړه دا بانډیسي ما خو ډېر ورته وي خو نه صبرېږي ته مسلمان قیامت قبر لبځي نصیحت یې هغه ته مو وکړه چې دی خفه نه شي خو دا بانډیسي دی دوه خبرې دي یا به دې رضا کول غواړي ما خو رضا که خو رضا نه شو او یا به در دې یو څپېړه وباسي زموږ دغه قانون دی نه خیر دی خدای به خیر کړي خفه کېږه ما رضا به شي که تا ورته وایي ممکن ده رضا به شي رضا بشي خدای به د سپېړې نوبت نه راولي چې تا نه اخلي خو رضا بشي هغه هم دلاسه کو چې دی اوس خفه نه شي به جبله پوه شو وی ښه زه به رضا کوم وي او وی ماله لږ مهلت راکړه رضا وی صحیح شو مهلت به درې درکړم جبله لکې سوچ کو چې ښه زه به ځم نو دنه به معافي غواړم زه به ځم دته به یم چې ما وبخه داسې خلک خو ما په لتو سم کړي دا پکې څه خلک دی مضبوط خانان نوابان ما به ټاقونو والی دي زه خو درون بادشاه پاتې شوی دنه به سینګ زه ته عمر صاحب ته خو پټوې صبر مهلت را خو هغې کې دننه لاړ واپس روم ته وتښتېد کافر شو او چې هلته ورسېد نو رومیان پې خوشحاله شو چې زمونږ صاحب خو بیا راغی نو هغې واپس په تخت شاهي کېنو هم ظالم ولکه ولې داسې کې صبر وکړه خدای به خیر کړي بانډیسې به رضا شي د شریعت قانون لاړ عمر صاحب ته چې وایي سړی خو لاړ واپس دې نیکبخته خو ما ویلي چې صبر وکړه د څپېړې نوبت به نه راځي څه مې کړی وي بانډیسې وي ګریوان نه به د خدای دربار کې نیسم انصاف هغه واپس کافر شي یو ځل د مسلمانانو یو تاجر و مسلمان و صحابی روم تا جبله خبر شو چې د مسلمانانو وفد راغلی دی ویری ولی مالا دی ولا بوته هلکه د کم دی د مدینې وی ما پیژنې وی نه جبله یې مه کړ چې هغه ایمان مې راوړی بانډیسي نه مې څپېړه وویسته او بیا هغه بدل غوښته او یاره دا خو دې ښه نه دي کړی ته بیا ولې عیسایي شوې او کافر شوې او ایمان دې پرېښو ښه دې نه دي کړی مونږ به رضا کړی و عمر صاحب به رضا کړی او که تا ورته پوټې ویلي نو رضا شوی به اوس څه حال دی دی وی اسلام پسې ډېر خفه یم چې دې بانډیسي په څپېړو والی وی افسوس خو چې واپس عیسایي شوی نه وی بیا راځه لار کولاو ده درد اوس به راپورې خلک خاندي چې کله مسلمان کله عیسایي کله مسلمان کله عیسایي نو ډېر خفه یو شرط باندې واپس مسلمانېږم که عمر فاروق لور راکوي زه یو بانه به مې جوړه شي خلکو ته چې وروره ما د حضرت عمر غوندې امیر المؤمنین لور په نکاح راکړه نو ځکه مې ایمان راوړو نو هغه صحابي ورته وی که خبره زما د لوري خو درنه قربان که خبره د عمر صاحب د لوري نو هغه خو زه نشم درکولی مالک پلار خو هغه دی وی زه لاړ شه خیر دی که اجازت یې درکړه او لور راکوي زه واپس مسلمانېږم نو دی راغی مدینې ته خو د روم نه ډېر مزل و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو ټوله قصه یې ورته وکړه وی صاحب هغه جبله اسلام پسې خفه دی واپس مسلمانېږي خو یو شرط یې لګولی دی ادا د کمال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور راکوي وی تا ورته څه نو ما ورته وی چې زما لور وي اوس تله در کوم خو د عمر لور ده نو هغې کې خو زما وس نشته زما اختیار پکې نشته حضرت عمر فاروق ورته وی شابه په دې اس واله قیمتي اس او څومره زر چې کیدی شي ځان رسوا د یو انسان د ایمان نه د عمر لونه قربان ځان رسوا تا به ذمه داري غشتې وکړه دې غریب لا روم ته ځان ورسو ابد قسمت او د روم بادشاه چې ورغې لوی غوبل او جنجال او غوغا وه د تپوس وکړه دا څه چل دی وی دا څو ورځې څو وخته مخکې
یو څو ګنټې مخکې هغه جبله مړ شوی دی زمونږ هغه بادشاه ایمان قسمت کې نو انصاف دغه شی بس عمر انصاف یو سړی راغی و یهودیان چې براتل نو پیغمبر علیه السلام ته به وی السلام علیکم سلام به نه وی چې ته دې هلاک شې عیاذا بالله رسول الله مبارک بوته وعلیک نور به څه نه وی عایشه بی بی په داسې یو موقع